بسم الله الرحمن الرحیم. د لیبنوز ډیرو ګرانو کتونکو تاسو ته په ګورنمنت صدیق الله شهید هایر سیکنډري سکول کې هر کله ستړی مشه جمال غړې کې کورانولې مو ګردونو نامې لیکلې مونږ د وخت په پلونو نامې او دا څوک زمونږ نه تروړل نشي مونږ له راکړي کردارونو نامې. ډیر ښه. دا خاوره د المیو نه ډکه ده. 2015 چې په تېرېدو شو نو په 16 دسمبر د APS واقعه وشوه. یزیدیت د خپل بربریت یو ډیره غټه دوهرایي وکړله، خو حسینیت هم په دغه موقع پاتې رانغی. دې خاورې قرباني ورکړه او هغه حالات بیا خپل نارمل پوزیشن ته راغله. 4 کاله مخکې تقریبا په 2016 کې په 6 جنوري په باچا خان یونیورسټۍ باندې دهشتګردو حمله وکړه او د یزیدیت یو بل کیل مخې ته راغی. په هغې کې هم زمونږ ډېر ښه استادانو سټوډنټانو چې کومه قرباني ورکړه، دې خاورې له کومې وینې ورکړې، هغه وینې نن ګویا دي. په دې خاوره نچاور شوی سر هغه د همیشه دپاره سر شي، بلکې پګړی شي، د قوم پګړی شي. نن چې موږ په کوم سکول کې ولاړ یو ګورنمنت صدیق الله شهید هایر سیکنډري سکول جمالګړی، دکه صدیق الله شهید هم د دې مدرسې نه د دې سکول نه میټریک کړو، دې نه فارغ شوی او هلته اعلی تعلیم دپاره باچا خان یونیورسټۍ کې سبق حاصلو چې د دغه بدې پیښې ښکار شو. خو دې خاورې هغه هیر کړی نه دی. دا سکول د هغه د نوم سره منسوب شوی دی. نن موږ په هغه سکول کې موجود یو، موږ سره پرنسپل صاحب موجود دی، موږ سره د هغې مشر حاجي طاووس خان هغې موږ سره موجود دی، موږ سره استادان د دې سکول موجود دي. نو هغې سره خبرې کوو نو چېرته مزه موږ سره اوسئ. کتونکو موږ سره د دې سکول پرنسپل صاحب ډېر محترم رفیق احمد صاحب موجود دی. راځئ په دغه اړه باندې کم دغه بورډ چې تاسو وکته او لګېدلی دی، دا سکول باقاعده د صدیق الله شهید د نوم سره منسوب شوی دی. په دغه اړه د دې خیالات تاسو سره شریکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدلله د جمالګړې ځمکه چې کوم ده دا په هر لحاظ سره چې کوم ده نو ډېره زرخیزه ځمکه ده. که په علمي لحاظ سره موږ والو نو یو خو د دې تاریخ هم دغه دی چې جمالګړې چې کوم دی نو د بودھ مت تاریخ سره هغه وابسته ځمکه ده. تر څو پورې چې دې تعلق دی چې سکول دا نوم ولې چینج شو، نو زه هغلته ګورم چې دلته انر بورډ لګېدلی دی چې په هغې باندې د صدیق الله شهید نوم اغزه وینم. دا هغه ماشوم یا د هغه سټوډنټ و هغه وخت کې چونکې زه نه وم، خو به هر حال په دې انر بورډ باندې د صدیق الله شهید نوم دا موجود دی. دا هغه ماشوم دی چې دا په 2010 کې چې کوم دی دا سکول هغه ټاپ کړی و. په 2016 کې باچا خان یونیورسټۍ کې چې کوم هغه واقعه راغله دهشتګردو چې کوم دی نو په هغې باندې اټیک وکړو. اول د هغې کې ډېر کسان شهیدان شوله، 20 کسان یا د هغه نه سیوا، او په هغې کې صدیق الله شهید چې زمونږ یو هونهار طالب علم و، د فرش اوسېدونکی و. نو مطلب دا شو چې زمونږ ته د دې د اعزاز حاصل دی چې دې ځمکې یا دې سکول چې کوم دی داسې ماشومه چې دلته موږ سره په انر بورډ باندې نوم دی او ورسره چې کوم دی په علمي لحاظ سره هم هغه دلته پوزیشن اخیستی و او هلته هم خپل کردار داسې ادا کړ چې هغه دشمنانو ته چې کوم دی خپلې سینه ګولې مخامخ کړلې. خو مطلب دا شو چې پشانه شو او د هغه وینې چې کوم دی توی شولې هم د دې قوم دپاره، د دې ملک دپاره، د دې بچو دپاره. نو حکومت د هغه په اعزاز کې، د هغه په عظمت کې د دې سکول نوم شهید صدیق الله شهید هایر سیکنډري سکول جمالګړی کېښودو. نو دا زموږ دپاره هم د اعزاز خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده، د ټولو ټیچرانو دپاره او دا شانتې سټوډنټانو دپاره. او الحمدلله په هغه بورډ باندې بار چې کوم دی د حکومت د طرف نه د اعزاز په طور باندې چې کوم دی د سکول نوم هم چینج شه، نو دا هم زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ او د فخر خبره ده. مننه جی، ډېره مننه پرنسپل صاحب او دا پرنسپل صاحب ګران پرنسپل رفیق احمد صاحب. صدیق الله شهید هغه خو د ماضي حصه ده، خو دا سکول هغه مطلب چې ماضي او حال او مستقبل ټول داغه دي. دا به په هر حال کې صدیق الله های سکولي
او د دغه هیستوري متعلق په دا طالب علمان خامخا اگاهي اصلي څنګه چې پرنسپل صاحب وي چې ما د طالب علم کوشش کو چې دا څوک ته چې په دغه سټرن دغه مو چې په هنرم او بیا دغه د خاورې د ټول نغټه قرباني هم ورکړي. صدیق الله شهید چې نو هغه زما وروارو چونکې د دې ځای نه دا ځای لسم کې ټاپ کړی او بیا چې هلته کوم دغه نو 4 کال هلته پاتې و او 4 کاله مسلسل یونیورسټي ټاپ کړی وه او په آخري سیمسټر و او چې دا واقعیت راله نو الله پاک ته هغه له جنتونه ورکړي او دا کم نوم چې د چا په وساطت شوی الله پاک ته هغې له هم جنتونه ورکړي ځکه چې دا یو لوی اعزاز دی مر خواس هم راځي مر خو راتلونکی شی دی خو دا اعزاز چې کوم میلاو شو دا ډېرو لویو خلکو ته نه میلاویږي او موږ ته چې دا اعزاز میلاو شو زموږ د ورواره ته نو موږ په دې ډېر خوشحاله یو. زمانو فیض احمد دی په دې اسکول کې SST ټیچر یم. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید چریم نمری الحمدللہ د بایزه دا سیما د شهیدانو او د اولیاء زمکه ده او الحمدللہ دی قربانی دغه زمونږ رور زمونږ نه په قربانۍ کې مخکې شو او زمونږ ټول هم دغه جذبه ده د ملک د پاره د وطن د پاره د هر بچي د هر استاد او د هر مسلمان دا تمنا ده چې ما ته شهادت راشي او غواړو هم د الله نه د شهادت مرګ او خدا را چې هغه زمونږ نه پدې کې هم په سکول کې هم په ټاپ باندې او په شهادت کې هم په ټاپ شو. په 2009 کې چې ځکه دې سکول ترالم ایز SST نو شهید صدیق الله چې کومونه هغه زموږ سټوډنټو په هم لسم کې هغه ته به ما چې کوم دینو اردو او انګلیش پیریډونو به ما د هغه سره شهید صدیق الله چې کومونه دا نورو سټوډنټانو ډېر زیات ډیفرنٹ او مختلفو ډېر زیات ریګولر او ډېر زیات با اخلاق او مؤدب د ټیچرانو به ډېر قدر کو خپل سبق به چې کوم ډېر زیات په شوق باندې وي ډېر زیات چې کوم دینو دیندار او منګزار سټوډنټو او په هر موقع باندې به چې کوم دینو هغه دا کوشش کو چې زه د خپل تعلیم چې کوم دینو دا په خط طریقه باندې حاصل کوم او بیا ما غ شانتي وشو چې هغه په خپل کار باندې چې کوم دینو هغه دا سکول ټاپ کو او په انربورډ باندې دا غوی نوم راغی. شم سبق په دې سکول کې وې او دا سکول یې ټاپ کړی و په 2010 کې بیا دغه سې دی لاړه باچا خان یونیورسټۍ ته او هلته کې 4 کاله مسلسل د یونیورسټي ټاپ کړه ډېر قابل سړی و یو تبلیغي ټایپ سړی هم چې تبلیغ کې به ډېر وخت اغستو خپل استادان ته به مقصد دا وي چې تاسو مرا سره په تبلیغ کې لاړ شو دا کم ټیم چې شهید کېدو نو دغه ټیم هم د 4 میاشتو نه راغلو. زما پرونو کې د ټول نه کشر ورو او دا ډېر زیات مطلب دا چې قابل ډېر محنتي او دین طرف ته ډېر زیات رغبت او سکول کې لکه د بچپن نه ډېر زیات قابل او ډېر تکړه په ټول کلاسونو کې به ټاپ راتلو د جمالګړ سکول ټاپ کړو بیا FSC ته مردان نمبر 2 کالج ته لاړو او بیا راغی نه باچا خان یونیورسټۍ کې اډمیشن شو په اګریکلچر یونیورسټۍ کې او بیا الته په خپل کلاس کې پټاپ باندې براتلو ګولډ میډلیسټ او ډېر زیات تابعدار کسو ډېر بس الله پاک یو فرشتہ مزاج ماشومو.